السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د مرګري کمنټ کړی دی عیسی خان. وایي سلام علیکم ډاکټر صاحب، زما لپاره هم بخښنه غواړم یو ویډیو وکړه. زما په سر هر وخت بوج وي، په سر مې درد وي، هر وخت یاداشت مې نشته بیخي او زړه مې هم درزیږي. دویم کمنټ یې کړی دی او بله خبره ساه مې کله کله بندیږي، خوله مې وچیږي. مهرباني داسې ده چې کله په سر باندې بوج وي، زړه درزیږي، دا اکثر په انزایټي کې کیږي. خوله وچېدل راځي، د هغې د وجې نه وجود ناراسته، ستړیوالی، دا محسوسول راځي چې کله موږ ته انزایټي وشي یا پینکس اټیکس وشي، په کې دا تکلیف عموما زیاتره خلکو ته راځي. چې کله هم دا قسم تکلیف وي، تاسو کوشش کوئ چې تاسو میډیټیشن کوئ، یوګا کوئ، د اوبو استعمال ډېر زیات کوئ. د انزایټي مریضانو ته ټول ته دغه یو مشوره ورکوم چې تاسو اوبه خامخا ډېرې زیاتې استعمالوئ. د دې سره کافي ده پورې انسان ریلیکس کیږي، هغه فینکس اټیکس کنټرول کیږي، هغه یره کنټرول کیږي. دویم کوشش د دې خبرې وکړئ چې کله هم تاسو ټریټمنټ طرف ته ځئ، د یو کنسرن ډاکټر په مشوره باندې د یو کنسرن ډاکټر نه علاج کوئ. داسې مه کوئ چې ایکسپیرینس کوئ، نن یو ډاکټر ته تللی، سبا بل ډاکټر ته تللی، د یو ځای نه په پراپر طریقې سره خپل علاج کوئ، نو انشاءالله ډېره زیاته فایده به کېږي درته. یو څو میډیسن درته ښیم عیسی خان وروره، دا به انشاءالله ستا په دې کنډیشن کې ډېره زیاته فایده تعالی درکړي. یو زموږ سره د هومیوپیتھیک یو میډیسن دی ارسنک البم 30، د دې 15 قطرې 3 ټایم استعمالوه. هغه چا لپاره دا ډېره زیاته فایده ورکوي، د چا چې خوله وچېږي، وجود یې ناراسته وي، ستړی کېږي په دغه کنډیشن کې، یا انزایټي ورته، نو په کې ډېر ښکلی کار کوي. دویم میډیسن دی زموږ سره اکونایټ نیپالس 200، د هغې 15 قطرې روزانه تاسو اخیستلی شئ، ډېره زیاته فایده به دل درکوي. دریم میډیسن دی کالیپاس چیکس، د هغې 3 ګولۍ 3 ټایمه خولې ته اچوئ، چوپئ، انشاءالله ډېره زیاته فایده به درکړي. دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.